السلام علیکم. زه محمد سعود یم او تاسو په د سکرین باندې د ویډیو کتلی شو. دا ملګرو دا څه بل ځای نه دی، دا موږ ضلع خیبر کې ملک شګې سره چې کوم دی نږدې د حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب په د بنینو په مدرسه باندې کار شروع دی. نو چونکې تاسو نه زه د یو اپیل کوم او د اپیل داسې دی چې نن ما دغه ویډیو مقصد دا دی چې که موږ داسې ډېر کارونه وکړل، د دنیا په لحاظ موږ داسې کارونه وکړل چې هغه د خپل ځان لپاره وي. اوس دغه مقصد مې دا دی چې د سکرین باندې دغه ویډیو چې کوم دا د مفتی عبدالرؤف صاحب په مدرسه باندې کار شروع دی. نو دغه کار صرف د علماو نه دی، په دا کې هر څوک شرکت کولی شي، که هغه امیر دی، که طالب دی، که عالم دی. عالم خو هسې هم لګیا دی، خو چونکې دغه اپیل چې کوو دا صرف او صرف د تاسو نه کوو، ځکه چې موږ ډېر داسې کارونه وکړل خو حالانکې فایدې هم پکې شوي، خو داسې ډېر کارونه چې پکې فایده نه وي شوې. نو لہذا یو دا گزارش دغه اپیل نن صرف زه د تاسو نه کوم، ځکه چې نن دا مدرسې جوړېږي، دا مسجدونه جوړېږي، دا صرف د یو عالم کار نه دی چې صرف د عالم پکې ځان له پکې لمونځ کوي یا مدرسه جوړه کړي صرف پکې دی ځان له سبق ښایي. نو دا سبق و چا ته ښایي؟ دا کې تاسو ټولو چې کوم دي په کې بچیان دي، دا کې سبق زده کوي او صرف په دا مدرسه کې د اولانه تر ثالثي پورې غالبا درجې دي. دا سره بیا مسجد هم دی، په دا مسجد باندې هم دی کار شروع کوي، خو لہذا په دا مدرسه باندې فی الحال کار شروع دی او دویم چت چې کوم دی هغې څه انتظام نشته دی. نو هغې باندې کیدای شي دی لانتار کوي، که لانتار نه وي خو خامخا د پیسو د غوزر په وجه باندې چې کوم دی دی همداسې چت بیا اچوي. نو په دا کې سیمټو ضرورت دی، همدارنګې ډېر داسې وسایل دي. موږ کورونه او بنګلې جوړو نو په هغې کې څه نه لګېږي، په هغې کې هر څه لګېږي، همدارنګې په مسجد او په مدرسه کې هم لګېږي. او دغه د مدرسې پته د ملک شګې سره نږدې جامع علوم القرآن چې محتمم یې حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب دی، د هغه ایزي پیسه همدارنګې نمبر تاسو سره د سکرین باندې مخامخ دی. نو ایمو چې کوم دغه پاڼې ملګري وي، همدارنګې نور داسې وزداره خلک دي چې هغه وس کوي د مدرسو کې، نو هغوی ټولو ته مو دغه اپیل دی چې د حضرت مولانا مفتی صاحب سره چې کوم دی په هغه کې مسجد او مدرسه کې چې کوم دی خامخا منډه ووهو. مو خپله هم دا اراده او تاسو هم دغه اپیل کوم چې په مسجد او مدرسه کې خبر پور منډه ووهو. والسلام.